ethics یعنی اخلاقیات، بنیادی اخلاقیات. د اخلاقیاتو د پاره دا ضروری نه ده چې یو شخص دی ایجوکیټډ وي، چې یو شخص دی ایجوکیټډ های فای ایجوکیټډ پرسنالټي، حتی کې دا اخلاقیات دا د یو الټریټ پرسنالټي سره هم کېدای شي. دا چې کوم معاشره کې وګورو زیاتره ایجوکیټډ پرسنالټیز چې هغوی د وجې نه دا معاشره د بېګاړې یو شکار ده. لکه څه لحاظ سره به موږ وګورو اخلاقیات بیسیکلی د خپل مشر سره ته څنګه ژوند کې، د خپل کشر سره به څنګه ژوند کې، او دغسې په معاشره کې به د څنګه ژوند کې، د هغوی دا هغه سترې خبرې یا د هغوی هغه نور داسې ریسپانس به ته څنګه بیرس کې، څنګه به ته برداشت کې. بیسیک دا اخلاقیات دي. ته به د خپل کشر سره څنګه خبرې کې، د خپل هغه کشر ضرورت به ته څنګه پوره کې، بیا به د خپل مشر سره به ته څنګه خبرې کې، د خپل مشر ضرورت به څنګه پوره کې، د هغوی څه ضروریات دي، د هغوی څه احساسات دي، دغسې په معاشره کې ضرورتمند څوک دی، د معاشره کې به دغه ضرورتمند ضرورت څنګه پوره کې. دا بیسیک اخلاقیات دي او دې لپاره ایجوکیشن ضروري نه دی. دا د یو الټریټ پرسنالټي سره هم دا اخلاقیات شته دي. اوس په معاشره کې موږ وګورو زیاتره دغه ایجوکیټډ پرسنالټیز دي چې د هغوی سره اخلاقیات کمې دي. موږ به وګورو د یو زوی او د یو پلار ریلیشنشپ چې کله دغه زوی خپل سټیج ته ورسي، دغه زوی په خپلو پښو ودرېږي او هغه لیول ته ورسي چې هغه د خپل ژوند چې کوم ضرورت دي هغه په خپله پوره کولی شي. بیا د دغه زوی سره دا احساس نه وي، دا فیلینګ هغه سره نه وي، دغه پلار قدر هغه زوی سره نه وي چې کوم چې د چا د وجې نه دغه زوی د خپل لیول ته رارسېدلی دی. بیا دغه زوی د خپل پلار خبره برداشت کولی نه شي. دغه زوی بیا د هغه پلار د احساس، د هغه پلار د ضرورت، د هغه پلار د نورو داسې د ژوند مسایلو د هغې خیال او د هغې قدر د هغه زوی سره نه وي. اوس دغه زوی له سوچ پکار دی چې زه نن پروډکټ یم، د دې مور او پلار د وجې نه یم، زه نن په دې سټیج ته رسېدلی یم د چا د وجې نه رارسېدلی یم، دغه مور او پلار د وجې نه چې هغوی شپه او ورځ یو کړې وه د څه د وجې نه چې زما دې زوی ته د تکلیف ونه رسي، زما دې زوی ته د اسانتیايي، دوی ته د دغ درد او تکلیف او داسې نقصان ونه رسي، د هغې دپاره دې مور او پلار شپه او ورځ یو کړې وه. هو ډېر د افسوس او ډېر غټه المیه ده چې موږ سره بې احساس نه چې کله موږ په خپل سټیج ودرېږو، د هغه پلار موږ سره احساس نه چې کله هغه پلار بیا موږ ته خبرې کوي، موږ په خپل ذات باندې هغه خبرې بیا برداشت کولی نه شو، موږ د هغې بیا ریسپانس ورکوو. دغلته د دغه بچي د اخلاقیاتو پته لګي. اوس په ژوند کې چې کوم بنیادي څیز دی هغه اصل کې احساس دی، او هغه احساس کې یو خلوص پن ډیووشنز پکار دی چې زه یو کار کوم په هغې کې پیور محبت د هر انسان دپاره پکار دی. فرسټ پریارټي هغه د مور او پلار پکار دی، د هغوی یو غټه اثاثه ده زموږ دپاره، یو بیګ ایسټس دی. خو دا زموږ نه ضایع شوه زموږ ټول ژوند به تباه و برباد شي. دغسې په معاشره کې زموږ ډېرې اګزامپلې دي، ډېر مثالونه دي چې چا هم د مور او پلار خدمت نه دی کړی، هغوی دغسې په ژوند کې په هر وخت کې په تکلیف کې وي، په دغ په درد کې وي چې چا د مور او پلار خدمت نه دی کړی. وایي یہ دنیا نه یہ مکافاتی عمل ہے، مطلب دلته چې ته څه عمل کې د دنیا ګول ده، خو ته دلته په دې کې عمل کې ته به تاته واپس راتاویږي، و هغه عمل ته ښه کې ښه به درته ریټرن کېږي، و هغه عمل ته یو بد عمل کې یو ګناه کې په هغه شیپ کې به تاته په ژوند کې ټرن کېږي او په دې سایکل کې به تاته راځي. دا بنیادي خبرې دي چې د دې خیال ساتل پکار دي. د دې خبرو د ضروري نه ده چې یو کس دی ایجوکیټډ وي،